دستا پاک رضا شي پر حاصله چې دستا پاک رضا شي پر حاصله په هغه لاره مې هر قدم او پل کړې زما د قدر وړ استادان محترم او د لرې د راغلو عزتمند مېلمنو او زما خوږو طالب علمان ورونو د ټولو نه مخکې د نبي علیه الصلاة والسلام دا سپېڅلې او مبارکه تحفه درته وړاندې کول غواړم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن زما دپاره دا موقع ډېره د خوشحالۍ ده چې ما ته ستاسو په وړاندې د امت مسلمه د زوال اسباب په عنوان سره د خبرو کولو موقع راکړل شوې ده. محترم اوریدونکو، نن هر طرف ته دا شور او आवाज دی چې مسلمانان په ټوله دنیا کې خوار او ذلیل دي او وهل خوري، خو لیکن د دې په مقابله کې دې خبرې ته هیڅ چا هم سوچ او فکر نه دی کړی چې نن مسلمانان ولې دومره خوار او ذلیل دي او وهل خوري. زه نن ستاسو په وړاندې د دې هغه اسباب بیانول غواړم د کومو د وجې نه چې نن مسلمانان په ټوله دنیا کې خوار او ذلیل دي. محترم اوریدونکو، په دې اسبابو کې د ټولو نه لومړنی سبب د امت مسلمه په خپل منځ کې د اتفاق او اتحاد او وحدت نشتوالی او اختلاف دی، او همدا وجه ده چې د دنیا کافران یهودیان او عیسایان او د هغې ملګري نن په مسلمانانو غالب او مسلمانان مغلوب دي، او زمونږ او ستاسو په انفرادي اجتماعي او ټولنیز ژوندون کې د الله جل جلاله د حکمونو او د نبي علیه الصلاة والسلام د طریقو نه بغاوت او اعراض دی، او د دې دواړو خرابو په اعتبار سره نن د زمونږ د ملک او قوم مشران دي او که عوام دي ټول په ټوله د مضبوط یقین د الله د ویرې او د آخرت د فکر نه محروم دي. محترم اوریدونکو، کله چې زمونږ جذبه د ایمان یقین او اخلاص نه خالي ده او د عمل په لحاظ سره کمزوري یو، د آخرت فکر نشته، د قیامت پر ورځ د حساب کتاب نه بې پروا یو، نو دا هغه اولنې پوړۍ ده چې غلطې ښودل شوې ده، او تر کومه پورې چې د دې پوړۍ اصلاح نه وي شوي نو تر هغه وخته پورې د امت د اتحاد او اتفاق او یووالي او د ترقۍ خوب لیدل دا غټه غلطي ده، او که چېرته دا خوب رښتیا هم شي نو د دې مثال د ایرو د یو ډیري په شان دی چې تر ډېره وخته پورې د دې باقي پاتې کېدل ناممکن دي. محترم اوریدونکو، مونږ او تاسو د دې مرض علاج د نبي علیه الصلاة والسلام د ښکلي سیرت په حوالې سره کولی شو. که مونږ او تاسو چېرته د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت مطالعه وکړو نو انشاءالله دا ټول د زوال اسباب او دا ټول هر څه به ختم شي، ځکه چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د دې نه د خرابې معاشرې اصلاح کړې وه، داسې معاشره چې د کفر، شرک، د ظلم او د جهالت د تیارو نه ډکه وه، داسې معاشره چې د الله نه سوا به د سوونو د زرګونو خدایانو عبادت به پکې کېدو، داسې معاشره چې انسان د انسان دشمنو او په وړه وړه خبره به د په سوونو زرګونو کلونو دشمني وه، خو زه د خوږ نبي د ښکلي تعلیماتو نه شم داسې تعلیمات یې ورته وړاندې کړل چې د کفر، شرک، د ظلم او د جهالت د تیارو نه ډکه معاشره د هدایت په رڼا سره روښانه شوه، او هغه خلک چې د زمانې بدتر او خراب خلک ګڼلی شول هغه
د معاشري امامان ګرځیدل او د خپل مسجد داسې اتفاق او اتحاد قائم شو چې تر قیامت پورې د دې مثال څوک نشي پیش کولی او الله تعالی په خپل کتاب کې صفت په دې الفاظو سره کړی دی والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم د نبي علیه الصلاة والسلام ملګري یعنی صحابه په کفارو باندې سخت دي او په خپل منځ کې رحم او نرمي کوونکي دي خو نن زمونږ او ستاسو څه حال دی په ما باندې د خپل مسلمان ورور شکل بغیر د څه وجې نه بدلېږي او که څه وجه هم د نو هغه د دنیا او یا په خپل منځ کې په پوله پټي باندې جنګ او جګړه ده او یا د رشتې د راکړې ورکړې وجې ده خو حالان کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې د یو مسلمان د بل مسلمان ورور سره تعلق کټ کول حرام دي او کم کس چې په دې حالت کې وفات شو نو هغه جهنمي دی محترم اوریدونکو نن همدا وجه ده